په برصغیر پاک و هند کې مسلمانانو یو جدوجہد او یو کوشش شروع کو چې زموږ د مسلمانانو لپاره د یو جدا اسلامي ریاست زموږ لپاره د یو جدا وطن چې په هغې کې مونږه کلمه طیبه د دین اسلام نشر و اشاعت اسلامي ریاست اسلامي نظام او د اسلام متعلق احکامات او افعال خپل عبادات په یو آزادانه طریقې باندې کوو. په مونږ باندې له پاسه د چا اړه او حکم نه وي. نو د دغه مسلمانانو غیرتمندو دغه سعی او دغه کوششونو یو پیدا راوړه چې د 22 مارچ نه د 24 مارچ پورې 1940 کې دغه یو تاریخي قرارداد چې دا منظور شو، مسلمانانو د خپل جدا وطن د لپاره سعی او کوشش شروع کو. نو د دې مطلب هم دا و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، چې زموږ مطلب به هم دا وي چې زموږ د لپاره جدا ملکی پاغي کې مونږه کلمه طیبه په زور باندې وایو، زموږ جماعتونه دی په امن کې وي او زموږ بچیان دی د اسلامي ماحول کې خپل ژوندۍ تیرې کې او په دې کې د دوی لوی شي. نو د دې ملک پاکستان د لپاره ډیرو خلکو قربانیان ورکړي، نارینه او زنانه خپل ځانونه قربان کړو دغه اسلامي ملک پاکستان د لپاره، د دې خاورې د لپاره چې په دې باندې د یو اسلامي نظام وي. نو د دې وجه نه دغه 23 مارچ دا په یوم پاکستان باندې مونږه مناوو. الله جل جلاله دې دغه شان چې څنګه د دې ملک پاکستان بنیاد ایښودل شوی په اسلام باندې، نو تر قیامت پورې تر اخره پورې دی الله جل جلاله په دې ملک پاکستان کې اسلامي نظام راولي او الله جل جلاله دې په دې ملک پاکستان کې د اسلامي نظام، اسلامي ریاست او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې تر اخره پورې د تللو یو توفیق ورکړي او الله جل جلاله دې د ملک پاکستان ته اسلامي حکمرانان ورکړي چې په کم باندې د دې بنیاد شوی چې تر اخره پورې هم په دغه بنیاد باندې او په دغه مقصد باندې دا تر اخره پورې هم د ملک پاکستان دغه شان وي. الله جل جلاله دې یو ځل بیا د پاکستان په دغه عوامو کې هغه شعور او هغه عقل او هغه مقصد بیا را بیدار کړي چې د دغه مقصد د پاره د دغه اسلامي نظام د پاره د دغه اسلامي ریاست د پاره دغه مطابق دغه د شان موافق لایق کسان انتخاب وکړي.